أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نرانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 23 24 25 26 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو مخکې سره ربط او مناسبت چې نو هغه واضح دی. دینه مخکې چې نو هغه د جهنمیانو د هغوی تذکره چې نو هغه وشوله او د هغوی د مکالمې ذکر وشو چې دوی به خپل ټولو نه مشر شیطان ته راغونډ شي او د هغه ته به خپل فریاد کوي، د هغه به ورته بیا چې نو هغه ته دوی ملامته کوي. نو د دې نه مخکې د جهنمیانو تذکره د هغوی مکالمه وه او اوس په دې آیات کې چې نو هغه د مسلمانانو د اهل جنت چې نو د هغوی تذکره ده چې دوی د ملاقات په وخت کې به څه وایي. نو الله رب العزت فرمایي وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات. نو کله داخل کړی شي چې نو هغه کسان چې ایمان راوړی اعمال صالحې کړي نو چې دوی کله جنتونو ته داخل شي، باغونو ته چې نو هغه داخل شي، داسې جنتونه چې د هغې نه لاندې به نهرونه او ولې چې نو هغه به پیږي خالدین فیها او دوی به په دغې جنت کې همیشه دپاره وي. اوس دې جنت کې چې نو هغه همیشه دپاره نو دا د دنیا مسلم قانون دی چې کله دته یو ښکلی یو ښځې میلاو شي نو دی په هغه ځای کې اوسېږي، هم د هغې نه لطف مزه هم اخلي، خو د دغې سره د ده په اړه کې یو خطره چې نو هغه بار بار راځي، اس نه چې دې ځای نه مې څوک لرې کړي، اس نه دې ځای نه مې څوک وباسي. نو الله رب العزت ووایي خالدین فیها، دو به په دې ځای کې د همیشه دپاره بیا به هلتې وباسلو والا پکې څوک نه وي. بیا دویم چې نو الله پاک په دې آیات کې اشاره وکړه باذن ربهم، دا خپل رب په حکم سره. نو گویا انسان په خپل عمل سره نشي تلی، دی به دغې ته د الله رب العزت چې نو هغه په رحم سره ځي، د الله په حکم سره به ځي. اوس دا هم نه ده چې اعمال نشته، بعضې خلک اکثر بیا دا وایي نه مړه جنت چې دی نو هغه هم د خدای په رحم دی، په عمل نه دی او دی صرافه د الله او د الله د رسول حکم ماتوي. الله وایي نه داسې هم نشي، هغه کسان به نه داخلېږي، هغه کسان به داخلولی شي ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دی قانون دی د الله دا دی. نو دا کسان دی کسانو کې به دا دوه خبرې لازمي، یو ایمان او دویم اعمال صالحه. چې کله ایمانی و اعمال صالحه کوله دغه کسان به الله پاک چې نو هغه داخلوي. دا نه چې د ایمان هم نه یا ایمان او اعمال صالحه چې نو هغې نه نو دی به جنت ته چې نو هغه نشي. په آخره کې به چې نو یو ورځ د کلمې به برکت سره راوځي او بیا به جنت ته ځي، خو شروع کې لاون چې نو هغه دی به جنت ته نشي داخلولی. نو دواړه خبرې لازمي دي. انسان خپل عمل د غرور هم نه کوي، د عمل هېڅ هم نه لري، په خپل عمل نشي تلی، باذن ربهم د الله په حکم باندې به ځي. او عمل چې نو هغه تر کول هم نشته، عمل به لازمي کوي، بغیر د عمل نه چې نو هغه انسان نشي تلی. تحیتهم فیها سلام. نو چې کله دوی د جنت ته لاړ شي نو د دوی به د ملاقات په وخت کې څنګه وي؟ نو وایي د دوی ملاقات به د هغوی نورو جهنمیانو په شان نه چې یو بل سره لان تان او غویمي او جنګ او جګړې شروع کړي. تحیتهم فیها سلام. دوی چې کور ته څنګه هلته جنت ته داخل شي یو بل سره ملاقات کوي نو دوی به یو بل ته تحیه سلام دعایه الفاظ نو هغه به صحیح سلام سلام علیکم. فرشتې چې نو هغه ورته راشي نو هغه به ورته ووایي سلام علیکم طبتم، تاسو چې نو تاسو ته د خوشحاله چې نو هغه اوسېږئ. دوی چې یو بل سره میلاویږي نو هم به یو بل ته وایي چې السلام علیکم، او دوی د هغې سره چې نو هغه څه وي یو بل سره به هم سلام چې نو هغه به کوي.
او د دغه سره سره د الله د طرف نه ورته هم سلام چې نو هغه راځي سلاما قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین کې الله وایي الله به ورته وایي چې نو هغه سلامتیا دی په تاسو باندې د الله د طرف نه چې هغه سره کریم او رحیم ذات دی. نو دا د اهل جنت چې نو دا غوي تذکره ده دا غوي بوجي سي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه اوس دې چې الله رب العزت چې نو هغه مثال بیانوي د مؤمنانو د کلمې او د کافرانو د کلمې داغي الله پاک مثال زکه باز کرت شي چې نو هغه په مثال سره وې د ممثل له وضاحت کولای کیږي. نو کله چې مثال ذکر شي دی اوسې نو دا غشي وضاحت وشي دا اوقاف ذهن شي ذهن کې چې نو هغه په خطر طریقې سره کینی. نو الله وی د مسلمانانو د کلمو کیف څنګه چې نو آتا کتل نه الله بیانای مثلا چې نو هغه مثال کلمتن طیبتن د خپل پاکیزه کلمې نو وز د خپل او پاکیزه کلمه سره نو حدیث مبارکه کې راځي وی کلمې پاکیزه نه چې نو خپل کلمې نه مراد لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه چې نو هغه د مراد ده. نو وی چې دغه مثال په شان سره که شجره طیبه په شان چې نو هغه د خپل پاکیزه چې نو هغه ونی دی وز د خپل پاکیزه ونه سره او دا څنګه ده نو الله وی اصلها داغي جړنی داغي زیل ثابت دا مضبوط دي یعنی پس مکه کې چې نو قرار نه ولې وفرعها فی السماء او د دې بر څنګه چې نو هغه اسمان ته رسیدلی یعنی بر پاوا کې چې نو هغه دي وزدلت چې نو هغه دی ونی نه مراد چې نو کشجره طیبه نه مراد سره. نو ترمذی جلد ثانی کتاب التفسیر کې نو هغه راځي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو یو پیر دې متعلق تاسو کو چې شجره طیبه نه سم مراد ده نو ویلي صحابه چې نو هغه نه سو حدیث مفهوم ده نو دا غوي چې نو سوچ فکر کولو خلک شروع شو چې نو هغه ځنګل کې چې نو روان شول یعنی د ذهن په اعتبار سره فکر په اعتبار سره چې دیونی ته دیونی دی چاونه زما بڑا کې خدارانل چې دا چې نو هغه دینه مراد د کجوري ونه ده خیمه چوکتل زما پلار عمر هم ناشته ابوبکر هم ناشته لیلی کبار صحابه چې نو هغه ناشته رضوان الله تعالی اجمعین. نو ما دا غونه حیا وکړه دا حیا په وجه باندې ما ونوي نو چې کله ما ونوي نو حضور علیه الصلوۃ والسلام بیا په خپل وی چې شجره طیبه نه مراد چې نو هغه هي نخله دینه مراد چې نو هغه د کجوري ونه ده. نو بیا ما دغه مجلس چې کله ختم شو نو ما خپل پلار ته چې نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی بابا جان مال دا راتلو ما هم دغه چې نو آی چې دینه مرادو د کجوري ونه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی سجو وکړه پکار دې چې تا ویلې نو زه به دومره خوشاله شم کچا مال د عربو اصلي اوخان اسره اوخان راکړی د هغې نه د زمانه لپاره ګټه د فخر خوشحالۍ خبره او یو د عقیدې چې دا زما سره د دنیا او د دنیا مافیها نه زما دپاره ګټه خبره وه. نو د عمر رضی الله تعالی عنه جملې کې چې نو هغه یو لوی خبرې ته چې نو اشاره ده هغه دا چې خپل بچو له په دیني کارونو باندې انعام ورکوي دینی کارونو باندې چې نو هغه د دوی حوصله افزایی کوي چې دوی دا دینی کارونو نور په شوق او ذوق سره کوي. نو اوس چې موږ وکړو نو زموږ بچی چې مثال په تور کې مدرسه کې ښه نمبرې ښه دغه والي مړه جوادې غسې جوسه ځان پې ننګاره کوم خو چې کله په سکول یا په نور شیزونو کې والي نو پای بیا موږ پروګرامونه کوو قصې کوو دا شو دوره نمبرې واغستې او دا ښکته او بره ده نو د هغه هلتې هغه چې نو حوصله شک نه کېږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه وی بچی که تا دا کړی وی نو زما دپاره د دنیا او د مافیها نه چې نو هغه دا غوره نو د خبر ته اشاره ده. بهرحال اوس دلته چې نو حضرات لیکلی دي چې د دې چې نو هغه د کلمې طیبې که شجرة طیبه چې نو هغه د کجوري د ونې سره د دې مناسبت ولې ورکړی د دې سره چې نو د الله پیغمبر چې نو هغه مثال ولې بیان کوم نو ډیر شی وجه چې نو هغه لیکلی دي من جمله د هغه وجه نه یو وجه دا هم ده چې کله الله رب العزت بابا آدم علیه السلام جوړو نو د هغه چې کومه خټه جوړه کوله نو د هغې خټې نه چې بیا کومه پاتې شوه نو د هغې نه د کجوري ونه جوړه شوه. نو د انسان او د کجوري ونې یو خاص مناسبت او ربط دی. نو په دغه وجه باندې دویم چې نو هغې ویلي چې کجوري ونې کې چې نو هغه درې کاره د دې یو جړنې مضبوطې وي دویم د دې تنه چې نو هغه دای مضبوطه وي او دریم د دې څانګې چې نو هغه اوچتې وي او د ایمان د مسلمان چې نو هغه هم درې کیفیت دي یو تصدیق بالجنان
د زړه چې دی نو هغه تصدیق دی او دویم اقرار باللسان دی په ژبه باندې چې نو کلمې اقرار دی او دریم چې نو عمل بالابدان دی په لاس خپو سره چې نو اعمال صالحه دي نو التیم درې اهم شیزونه په کجوري په ونه کې دي او د ایمان د انسان په مسلمان په ایمان کې چې نو هغه درې اهم شیزونه دي نو ذکر دی وجنه الله پیغمبر د دې سره چې نو هغه تشبیه ورکړه او دریم وجه چې دی نو هغې ذکر کړل وایي چې نو هغه د حضور علیه الصلاة وسلام د کلمه طیبه که شجر طیبه سره چې دی نو هغه تشبیه دا په دې وجه ورکړله چې څنګه کجوري ونه دا سدا بهار ده دا هر وخت چې دی نو هغه میوه ورکوي د دې میوه چې نو د کال 12 میاشتې دې ونې نه چې نو هغه فایده اخیستلی کېږي بدې پاڼې وغیره چې نو هغه دا نه ریږي نو داسې مسلمان چې دی نو هغه د او د هغه اعمال هم صدا بهار به وي دی به هر وخت د هر ټایم به دته څه نه څه عمل څه نه څه د الله حکم چې نو هغه متوجه دی اعمال صالحه به کوي نو د هغې دپاره څه وخت یا څه ټایم چې نو خاص نه چې دقه به کوي او بیا به نه وي لکه څنګه چې کجوري والي ته مو ګوره نو د هغې نه چې نو هغه کجوره د هغې کچم چې نو هغه هم خوړلی کېږي نیم پخته هم خوړلی کېږي بوسر چې ورته ویلی کېږي هغه هم خوړلی کېږي خرمه شي چې بیا هم خوړلی کېږي او چې کله تمر شي چې نو هغه مونږ چې ورته کجوره بیا چې نو د چواره وایو نو چواره چې شي نو بیا دې هم پیدا اخیستلی کېږي پاڼو نه هم پیدا اخیستلی کېږي انډېرې دې هم جوړېږي میزره دې هم جوړېږي نور چې نو آشیزونه نو صدا بهار پیدا ورکوي مسلمان به هم صدا بهار چې دی نو هغه وي او څلورمه وجه چې دی نو هغې دا ذکر کړي چې د کجوري ونې د هغې ډډو یخ چې دی نو هغه ځیلې په ځمکې کې مضبوطې وي دا په هله اسانه ارتاویږي نه سیله یې نشي ارتولی توپان یې په هله اسانه نشي اړولی او میوه چې دی نو هغې بره اوچټه ډېره دنګ نو چې دنګ نو بالکل پاکیزه وي پاکه وي اکثر پای کې دوره قصې سپریګان یا مسلې یا الله تعالی چې قصې نه غواړي نو مسلمان پړه کې هم کلمه چې دی نو هغه راسخه وي د زړه نه ایمان چې دی نو هغه نه وځي او د اعمال صالحه چې دی نو بره الله ته خیږي الیه نو یصعد الکلم الطیب داسې نور هم ډېر نو هغه وجه ورکړي نو ځکه الله وایي وفرعها فی السما او د هغې خاخ څانګونه چې دی نو هغه بره اسمان کې اوچتي توتې اکلها کل حین دا چې نو هغه خپل فصل میوه چې نو هغه ورکوي هر وخت باذن ربها د خپل رب په حکم سره ويضرب الله الامثال للناس الله چې نو هغه د قشان بیانې مثالونه خلکو لپاره لعلهم يتذكرون د پاره د دې چې دوی نصیحت د دې نه اخیستل کی ومثل کلمات خبيثه نو چې کله مسلمان او د مسلمان د کلمې چې دی نو هغه ذکر وشو نو اوس د هغې نه وروسته الله چې دی نو هغه د کافر مشرک او د هغه د کوچې نو کلمې کفریه چې نو هغې تذکره کوي نو الله وایي چې نو ومثل کلمات خبیثة او مثال چې دی نو هغه د ناپاکه د بدې کلمې چې دی نو هغه دی اوس بدې کلمې نه الفاظ کفر کلمې شرک سوره چې هم چې نو هغه داسې کدي نو دا ټول دې مراد دي الله وایي که شجرة خبیثة د هغې مثال چې نو هغه په شان چې نو د هغې ونې چې نو هغه د خبیثه د ناپاکي نو اوس د هغې مثال په شان چې دی نو هغه د ناپاکي ونې دی ناپاکه ونه حدیث مبارکه کې راځي د دې نه مراد چې دی نو هغه سره حنظله دا یو ترخه چې نو هغه بوټی دی دې ته ونه چې نو هغه مجازي طور باندې ویلی شوي دي دا په ځمکه باندې چې نو هغه خورېږي دې ته چې نو هغه تما ورته هم ویلی کېږي او اردو کې ورته الوا چې دی نو هغه هم ویلی کېږي څنګه چې دی نو هغه دغې خربوزه وي نو د دې خربوزې اندوانۍ په شانتي د دې چې څنګه دا په نو هغه په ځمکه باندې دا خورېږي دغه شان دا بوټی چې نو په ځمکه هم خورېږي او دا وایي دومره تریخ بوټی دی که دې ته تو هر څومره خواږه شیزونه ورسره یو ځای کې چینې وغیره دا ورسره یو ځای کې دومره د دې تریخوالی نور هم چې دی نو هغه سیوا کېږي دې کې خوږوالی نه او قرار پکې هم نه چې هغه دې ورته داسې لاس کو چې د ځمکې نه ختلی خبره یې ختم شي نو الله وایي کفر د کفر کلمه د دې هم هیڅ حیثیت نشته دی چې څومره هم د ترقي کوي د ده نه نقصان خورېږي لکه څنګه چې دغې بوټی کې څومره هم خواږه اچي نو دی نور ترخېږي نو داسې کافر چې څومره هم مخ په وړاندې ځي ترقي کوي نو د ده نه نور نقصان چې دی نو هغه خورېږي او کلمه یې هېڅ هم نه ده د هغې څنګه چې دغه بوټی چې نو زر راوخېجلی شي خبره یې ختم شي دغه شان د دوی هم څه عقیده او کلمه چې دی نو هغه نشته نن یو طرف ته سبا بل طرف ته بل ورځ چې نو بل طرف ته وجتست من فوق الارض چې هغه چې نو هغه سي راختلې د ځمکې د پاسه ما لها من قرار او د هغې دپاره څه قرار او مضبوطیات چې دی نو هغه نه الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي
و ادخل الذين او داخل بکړی شي کسان امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کړی نیکو جناتن باغونو جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها دوبه همیشې په هغې کې باذن ربهم د خپل رب په حکم سره تحیتهم د دوی چې نو هغه د ملاقات په وخت کې تحیتهم د دې د ملاقات په وخت کې دعایي کلمه بی فیها سلام پای کې سلام یعنی یو بل سره ملایږي نو به السلام علیکم الم تر کیف آیتنا دی کتل څنګه ضرب الله بیان کړي الله پاک مثلا یو مثال کلمه طیبه د کلمې پاکیزه کشجره طیبه پشان د ونی پاکیزه دی اصلها چې داغه جړلې زیلې ثابت مضبوط دی و فرعها او داغه سانګ فی السماء په اسمان کې دی یعنی اوچت دی تو تی چې هغه ورکې وکلها میوه خپل کل حین هر یو وخت کې باذن ربها د خپل رب په حکم سره ويضرب الله الامثال او بیانې الله پاک مثالونه للناس د خلکو د پاره لعلهم يتذكرون د پاره د دې چې دی نصیحت حاصل کړي ومثل کلمات خبيثه او مثال چې دی نو هغه د خبرې کلمې ناپاکه کفریه شرکیه کشجره خبيثه پشان د ونې ناپاک دی وجتست من فوق الارض چې دا غراخې جوړې شي د ځمکې د پاسه مالها من قرار چې نوی داغی د پارس مضبوطیا